बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ستاسو وړاندې د موس فرایض واجبات په اوس بیانېږي. د استنجا سنت طریقه، غسل او تیمم درې فرایض سنت طریقه، د کوډو منترو اته علاجونه ما ستاسو وړاندې بیان کړو. زما په نمبر بیا مانو غواړئ او یو غنټه په استنجا او دس غسل تیمم او د مانځه بعض مسائل بیان شو. اوس پستا سړوان دي د موس فرایض بیانېږي. د موس 14 فرایض دي، 14 واجبات دي. که فرض پاتې شو نو بیا موز نکیږي. که په غلطه سره پاتې شو، که ټیک پاتې شو نو موز نکیږي. او که واجب پاتې شو یو یا ډېر واجبات په غلطه سره نو سجده سهو وکړي. او که قصدن د پرې خود نو بیا موز نکیږي. واجبات بیل دي، 14 فرایض بیل دي، 14 زده کړه وکړئ. د دې KG او پریپ کې مونږ فیل یو. स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी दफ्तर दुकान पर मेहनत को विकेबलरी डिक्शनरी जान ला अलू स्पेलिंग यादव नोट्स तैयारो एप्लीकेशंस स्टोरीज ग्रामर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस फर्स्ट फॉर्म हर से पूई गो हर से पर मेहनत को वो दिन की मंग सुस्ती दाबा मने कि दिन की मंगा सुस्ती नो दिन की सुस्ती मकवे दिन زده کړه وکړه. د ایمان نه پس لومبي سیز بار بار میں وی اندوم ویم هغه قرات تجوید دی. انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح. اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے. رائٹنگ ڈاکٹر کالونی یورپ امریکہ دا انگلش کی بہترین وایو نو قرآن نزدکے دا عرب پا انداز رفتار گفتار کے. دا ایمان نپس رنبی دا موز نا دا سا درجہ دا تجوید کلپس پا اردو کی پا پختو کے ویڈیو آڈیو کلپس ما جو رکڑی دی مانے زمان پا نمبر ہوگوار ہے 0311 444 0006. اگه نه قرآن زده کې ډېر مخاوریز MNA MPA ججانو لا اللهم ان نورزي اسمبلی کې قل الله احد ولا نورزي دا به کله زده کو. بعض مخاوریز او مالدار او تعلیم یافته عالم ته نه کینی چې بای تا دونه تعلیم کړو، دونه مالدار، دونه مخاوریز جرګمار او تعالی اللهم ان نورزي. ځکه ما دا اردو کې او پښتو کې کلپس جوړ ک پاغه کې ټولو کلیپونو کې قرات، تجوید، مسائل، دمون سبق، جنازه سبق او درخن لس صورتونه د هغه قرات تجوید کې دعای قنوت اتا سو زدکه نو معنا هغه کلپس وغواړي او زدکړو کې دین زدکه او دین به زدکو د ازم ذمہ داری ده. دې کې سستی مکوي. KG پریپ د پر 3 کاله، 5th د پر 15 کاله، سکول د پر 14 کاله، کالج د پاره 4 کاله، یونیورسيټي د پاره 4 کاله. نو د الله بندګانو د اخرت تجوید 15 ورځې کې 2 غنټې ورکې زما کلیپونو ته یوازې کینې په کمره کې خزي وسړي او هغه نه زده کړو کې کنه دین زده کې کنه دین بنې زده کو. کشپک مضامین سبجیکټس تاسو اخله د هغه نوټس تیاروي، پارک کې واکینګ کوي او دغه سپیلنګونو قاعده او کلی یادونه د دین مزده کې د الله بندګانو کنه 15 ورځې کې تجوید زده کی قرآن درځي تاسو لا خو تجوید مو ټیک نه دی. تجوید ټیک کې دا کلپس وغواړي او زده کړو کې نمو 14 فرایض دي. غور سره وخت کې ده 14 فرایض دي او چې یو فرض پات شي غلطه سره یا قصدن نمونز دیو نشو
لکه کپڑے دې ناپاک وي یا بدن دې ناپاک او نمون دې ونشو. نو 13 فرائض یاد کې. نمبر 1 بدن پاک، دویم کپڑے پاکه، دریم ستر پټول، سلورم خطه ځای پاک، پنځم قبله ته مخ کول، شپږم نیت کول پزړه سره چې به سره نیت دا لازم نه دی، فرض نه دی، واجب نه دی، سنت نه دی. جمعه تراله مانزله اختر لا جنازې لا جمعې لا بس وای الله اکبر بس. ولا عبرة للذكر باللسان فتح الانګریزي نمبر 1 صفحه نمبر 1. دا مونږ چې دا وی نویت سنت الاعتکاف، نویت ان اتیمم یا وبصوم غد نویت من شهر رمضان، دا قرآن حدیث کې نشته او سنت معلوم نه ده، دا نیت کافی ده. وخت په جندل او نیت کول دا د بار شو، د مانځنه بار فرایض چې دیتا شرایط نماز وي او دنه فرایض ہوتا ارکان نماز وي. بدن پاک، کپڑے پاک، بدن پاک، جامع پاکي، صدر پټول، زې پاک، قبله ته مخ کول، وخت په جندل چې کم وخت او نیت کول پزړه سره. اورمبه تکبیر دا فرض ده، نور تکبیرونه سنت دي. دوه قنوت تکبیر واجب ده. د جنازې او د اختر تکبیرونه واجب دي خو سجده ساو پکې نشته. دوه قنوت واجب دي، سجده ساو کې کپاته شو. دوه قنوت واجب دي، لفظ جتل سنت دي. تکبیر تحریمه ویل دا فرض دي، ولاړه فرض د پناسته مونږ نه کیږي تو څوک ټیک ټاکي. او قرات درې وړه آیتونه والفجر وليال عشر والشفع والوتر بس، یا یو اوږد آیت یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذ، دا یو آیت مو نه مسکی. قرات، رکوع، دو سجده، اخری قیده، مسکی قیده واجب ده. 14 فرایض شو، دا زده کړه وکړه، زده کړه د دین کېږي او پریپتی ده. او بل خبره دا ده چې واجبات نماز چې مسکی یو واجب پاتې شو، یو پیند شپک یا پیند شپک پاتې شو، نو یو سجده ساواله غلطه سره. یو کس وتر مسکو لومبی رکعت کې سوره فاتحه نو وي، دویم کې سورته نو وي، میس کې قیده و نکړه او دوه قنوت مو نو وي، نو 15 واجبات ته پاتې شو. یو سجده ساوا وکا مونږ دې وشو بس. یو سجده ساوا وکا مونږ دې وشو، یو سجده ساوا وکا مونږ دې وشو. زما محترم الله دې متسم نصیب وګرځي. واجبات نماز چې دي دا سوار لستی، فرائض دیار لستی. سورہ فاتحه ویل واجب دي، دینه بغیر مزن کی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا لمن يصلي وحده. بخاری مسلم کی روایت ته چې کوم یو کس سورہ فاتحه نو دا مزن کیږي، سفیان او عبد الله مبارک دوه فرمای هذا لمن يصلي وحده، دا د هغه کس د پاره روایت چې څوک یوازې مسکی چې امام پسې نه بیا به خاموش ہے سورہ فاتحه بنوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای او دلیل دا ده من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام هذا حديث حسن صحيح. چاچ یو رکعت داسې او جابر بن روایت ته چې سورہ فاتحه پکې ونه دا غمز اونشو غمز اونک که امام پسې بیا بنوي. ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحه 149 هذا حدیث حسن صحیح عن جابر بن عبد الله. امام پسې به سورہ فاتحه نه وای او حنیفه وای. غټ بزرگان امام شافعی، امام بخاری وای چې وای با دا غي خپل موقف ته خپل دلایل دی په دې کې جنگ جګړه مکوي چې مونږ نه وایو دلیل مو ته بیان کړ. نور څوک وای دا غي دلیل مشته، خبره د مناظره او د بحث او جنگ جګړو نه ده، د کنزلو نه ده. الله اکبر سے لے کر سلام تک چې دا موږ کې اختلاف دی. ابن تیمیہ، شیخ ابن القیم، شاہ الله محدث دہلوی، انور شاہ کشمیری فرمای چې دا دوه طرف ته دا موضوع ټیک دي، حدیث نه ثابت دي، جنگ جګړه مکوي. خبر اخلاص شو ان په مناظره کې بحث کو، هر یو کس خپل دلایل بیان کی، بیا دی چې بل طرف هم ټیک ته نو جګړه به ختم شي.
فتاوا ابن تیمیہ یا مجموعۃ الفتاوا دوانو نمونه دي او جلد نمبر 23 صفحه نمبر 117 ده غالبا چې الله اکبر نو علیہ السلام پر چې کوم منځ ده نو دې کې اختلاف شته جنگ جګړه مکوي دوانه د احادیثو نه ثابت دي سوار له سو کاله پس یو بدعت راوته ده هغه من هغه کسانو کې چې د بدعت خلاف یو من هغه کسان چې د بدعت خلاف یو نو من کې یو بدعت راوته ده څه بدعت او ځان ته وایي د بدعت څخه خلاف یو چې به څنګه د امون د سنت مطابق دی او نور امون د سنت مطابق نه دا ډېر غټ بدعت چې امت کرا دن نشوي هغه غمونځم ټیک ته او څنګه غم ټیک ته دوانو درې لښتا ها په خپل باندې نیت کول داغي جواب مې درک یا داسې خبرې چې غیر مفتا به فقه کې مشهور وي یا هغه بعض احادیثي هغه موضوع وي داغي نه یو مسله ثابت نه هغه بیا خبره چې دوانه نه منو په جنازه کې سوره فاتحه وای سنت عمل له بعض ملګری وي دا به طور قرات ته فرض ده مونږ وي دا به طور دعا ده او سنت دلیل بخاری شریف لتعلموا انها سنه چې تاسو ته پته ولګي دا سنت عمل له سوره فاتحه پس کې په جنازه کې دا سنت ده وای شر ملالي محدث حنفي کبیر ام فرمایي چې وای ما لابد منه کوم ویلي چې سوره فاتحه جنازه کې وای سبحانك اللهم نفس د دریم تکبیر نه پسې ویل شي به طور دعا به طور قرات نه دی وی به طور قرات تو فرض د دلیل نشته زنګ دلیل چې دا سنت ته بخاری شریف او به طور دعا د دلیل بیهقی شریف کې ابن عمر نه روایت ده چې نبی له سلام من کړو چې په جنازه کې به قران نه وای دعاګانې وکوي دا دعا ده او قران دی یو څه پکې وای نه هغه به طور دعا وي سبحان الله واجبات د منځ سوار لستی سوره فاتحه وایل امام د پاره او چې څوک یوازې مسکی مقتدی به خاموش وي ریفرنس میں بیان کړو او بل چې دین هغه سوره فاتحه سره سورت ویل دا واجب دي ځکه چې یو روایت کې دغه راځي او بل روایت کې وسوره معها فصاعدا وما زاد دا درېمه روایت شته دا هذا لمن يصلي وحده د پاره دوا واجبات شو دریم تقدیم څلورم تاخير پنځم ترتیب شپږم تعدیل یو رکن مخکې کوي نه یو رکن ورستو کوي نه تاخير بنه کوي درې سبحان الله په مقدار باندې او تعدیل په قومو جلسه کې تعدیل واجب دی او سجده او رکوع کې تعدیل واجب دی یو کې نه دوانو کې اندیه کې په دې تفصیلی بحث دی خو مفتابی د قول جی بیان نه چې صرف قومو جلسه ده او صرف سجده او رکوع کې ولاړه نه بلکې رکوع او سجده کې سبحان ربي الاعلى په مقدار باندې انتظار کول دا واجب دی او قومو جلسه دوانه واجب سبحان الله نشپق واجبات شو دعای قنوت تکبیر قنوت دا اتشو دوانه التحیات لله والصلوات دوانو قیدو کې التحیات لله والصلوات دام واجب دي نو لس شو لس واجبات شو سوره فاتحه ویل ورسره سورۃ ملاوه ویل تقدیم تاخير ترتیب تعدیل دا ما آسان کړی دعای قنوت تکبیر قنوت دونوں التحیات لله والصلوات لس شو یو لسم درمیانی قیده منظمه قیده واجب ده آخری قیده فرض ده دولسم سار ماخام ماستن موسکی په اوچت اواز تلاوت لومبه 2 رکعاتونو کې دا واجب ده امام الټا کارو کو تیزو کې په مزه وي په مزه کې په تیزو وي نو دې سره بیا سجده سوا واجبېږي په امام که یو عام کس منځو کو هر یو منځ په مزه یا په تیزه وي دې سره هیڅ نه کی سنت نه بخلافي خو سجده سوا نه راځي وعلى الفتوى نو دا سو شو دولت شو دیار لسم لګران دی د فرض لومبي او دویم رکعت د قرات د پر متعین کول د دې مطلب دا دی چې فرض دریم او سلام رکعت د قرات د پر متعین نه دی که فرض دریم او سلام رکعت کې تاسو سوره فاتحه نو وینئ مونږ د او شو سجده سوا نشتا او که تچته ډکو کو نو سجده سوا نشتا او خلک کوي بیا وای د فرض دریم سلام رکعت کې که سوره فاتحه صرف وي اور سره سورۃ ملو کو نو سجده سوا نشتا او خلک کوي کو سوره فاتحه دی اونوي او صرف ذکر دی او یا خاموش پاتې شنو بیا هم سجده سوا نشتا
फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा सुन्नत है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। खुश हुए दलील अक्का जाबिर वाली रवायत मुअत्ता इमाम मोहम्मद की तफसील सर खलक इश्काल कीजिए मन सल्ला रकातन जाबिर ने रवायत हर रकात की सूरह फातिहा ज़रूर है फलम युसल्ली रवायत दगी जाबिर नौम रवायत चे द्रे मोसलों रकात दा मसला न दा आओ जी माशाअल्लाह। अबुल आलिया अर्रियाही फतवा दा हिदायत की लिख ली दिया खुदा में हुए दगा हिदायत की लिख ली खुदागी फतवा अल मुसन्नफ अबू बकर व शैबा के शता दे पबारक जे फर्ज रे मोसलम रकात के सूरह फातिहा हुए शो या सूरत उसरा में लो शो या जिक्र शुनो इसम निश्ता अल्लाह दा दलील ज़का बयान कुछ दासी मलगरी चता ची दलील गवाड़ी और बहस कई नो ज़का दलील वसरा बयानो मान मास के चे तशद्दुद खत्म शी बाद वक्त की औकस दलील मालूम नहीं ना डर तशद्दुद की दलील दोनों तरफ ना मालूम शी आ तशद्दुद अगना खत्म शी नखबर दलील ज़का बयानो की तशद्दुद खत्म शी नो दिया लसम वाजिब हम बयान शो और सवाल लसम वाजिब की तरफ था रुम्बी सलाम वाजिब दे दुएम सुन्नत पता वाले गिरे के कश्मार वाजिबात ना 26 बयान करी नूर किताबों के मुख्तलिफ थी खुदा मुख्तलिफ मसली हुई मसलों वजह अगर वाजिबात ज़्यादा शी कनी वाजिबात सवार लस्ती बस नो दमुंज दियार लस फराइज दी और सवार लस वाजिबात दी दियार लस फराइज दी और सवार लस वाजिबात दी जमा मुहतरम नदी मसले में बयान शुरू जमुन फराइज और वाजिबात